محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې سفر باندې د سیند په غاړه باندې روان سو، هغه مشهوره لاره یې پرېښوله. ابو جهل خبریږي، ابو جهل راځي و اسماء بنت ابي بکر ده. دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور ده. هغې ته ابو جهل رالی کور ته راننوتی ورته چې ما ته د ابو بکر حال راکه، ابو بکر چیرې دی ستا پلار؟ اسماء ورته فرمایي چې ما ته د خپل د پلار حال نه دی را معلوم، زه په هغه باندې نه یم خبر، له کور څخه وتلی دی څو شپې کېږي، زه هېڅ معلومات هم نه باندې لرم. ابو جهل خبیث اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها دومره سخته په چکه باندې وویله چې د دې د غوږ والي په مځکه باندې ولګېده. وایي ته څنګه ما ته خپل پلار نه راشئ؟ نو حضرت ابو بکر صدیق او محمد رسول الله له غار حرا څخه د دوشنبې په ورځ باندې، دا مشهور روایت دی چې د دوشنبې په ورځ باندې دوی له غار حرا څخه سفر وکړو، بیرته په دوشنبه باندې مدینې منورې ته ورسېد. اوس په دې سفر کې پر محمد رسول الله باندې عجیبه حالات راځي. ملګري خو څلور کسان دي، یو هغه لار ښوونکی ورسره دی، بل د حضرت ابو بکر صدیق غلام دی، او دوه دی پر لاره باندې روان دي. د ام معبد په نامه باندې یوه زنانه ده چې کله د هغې و خیمې ته ورنږدې شو، دا ډېره میلمه پاله زنانه وله. د دې په کور کې به اکثره وخت میلمانه وو. محمد رسول الله د غوښې طلب ځینې وکړو، دې ورته وویل په کور کې خو غوښه نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې څخه د شیدو غوښتنه وکړله. دې ورته وویل په کور کې شیدې هم نشته. لیکن په دې وخت کې د دې خپله رمه چې ده هغه وتلې ده، د دې میړه چې دی هغه رمه یې ایستلې ده، صرف په کور کې یوه میژه ولاړه ده. هغه میژه دومره کمزورې ده چې له رمې سره وتلی نشي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي چې دغه میژه د چیش دپاره ولاړه ده؟ دا په جواب کې ورته فرمایي ام معبد ورته وایي چې دا هغه میژه ده چې له رمې سره تللی نشي، ډېره کمزورې ده، د ډېرې کمزورۍ په خاطر باندې دلته ولاړه ده. محمد رسول الله ورته وایي که چیرې ته ماته اجازه وکړې زه به له دې میژ څخه یو څه شیدې راواخلم. هغه حیرانېږي، وایي دا خو موږ په دې خاطر پرېښې ده چې په پښو باندې تګ نشي کولی، شیدې په دې میژې کې چیرې ده؟ محمد رسول الله وایي اجازه راته وکړه زه به ورسم. ام معبد ورته وایي زما له طرفه اجازه ده. محمد رسول الله چې کله هغه میژې ته کښېنستی، د هغې غلام چې دې لاس ور واچوي په هغې کې شیدې پیدا شو. او څومره شیدې پیدا شو؟ هغه شیدې یې اول وارې ودې ته ورکړې، دا باندې مړه سوه. بیا چې له ده سره کوم درې کسان نور ملګري دي، هغه کسان ټول باندې ماړه سو. له هغه وروسته محمد رسول الله وچښلې. دویم وارې بیا محمد رسول الله ورلی و هغې میژ ته کښېنستی. بیا چې یې کله وتي ته لاس ور واچوئ بیا یې شیدې وکړې. په دومره غټ لوښي کې شیدې ځینې راواخیستلې چې هغه شیدې د اووه اتو کسانو نورو هم بس کېدې. دا هم د محمد رسول الله معجزه ده. ګوره له داسې میژ څخه شیدې راوځي چې هغه میژ اګر سره تګ نشي کولی، د تګ په خاطر باندې، د کمزورۍ په خاطر باندې له مالداري سره نشي وتلی. ام معبد چې کله د محمد رسول الله دا معجزه ولیدله، فوراً یې پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی، د یې په رسالت باندې ومنی. ام معبد چې کله د دې سړی راورسېد، یې رمه یې راوستله او شیدو ته یې وکتل، په خیمه کې شیدې پرتې دي او دومره شیدې پرتې دي چې دا د اووه اتو کسانو نورو هم بس کېږي. دې ته وایي چې دا شیدې له کومې خوا راغلي دي؟ دا وایي دا خو د دې میژ څه سوي. وایي دا میژه څنګه شیدې کوي؟ دا خو زړه میژه ده، موږ یې له مالدارۍ سره بولی نسو. دې کیسه ورته وکړه چې داسې یو ځوان راغلی، داسې ځواني الله تعالی ورکړې وه. د محمد رسول الله هغه صورت او سیرت یې ورته بیان چې کله یې دا حالات ورته بیان کړو، هغه ورته وایي چې زه په ده پسې ځم او دی به خامخا پیدا کوم، له ده سره به زه هم بیعت کوم. او دا خبره یې وکړه چې هغه د تورات علما، هغه د زبور او انجیل علما چې کوم دي، هغو به دا بیان کوي چې یو داسې کس به راځي د محمد په نامه باندې، قریشي به وي. هغه علامې چې کومې ته ذکر کوي هغه علامې ټول په ده کې دي. نو دا د الله تعالی نبي پر دې لار باندې تېر شوی دی، محمد رسول الله دی.